آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته دا دعا نه ده کړې چې یا الله مال عمر اوږد کا، یا الله مال دومره دومره عمر راکا، یا الله زما زندگی زیاته کا. دا یې هیڅ شری نه دی ویلې، په هیڅ مقام باندې نه دی ویلې چې یا الله زما جون زیات کا، زما عمر زیات کا. خو چې کله به د رجب میاشت راغله او د رجب میاشت په ولیدلې شوه، هغه میاشت چې د رمضان المبارک نه 2 میاشتې مخکې راځي او 3مه میاشت بیا رمضان المبارک. نو رسول الله مبارک په دغه ټیم دعا کوله، د رجب میاشت په ولیدلې شوه، اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا الله موږ له برکت واچوه په رجب او شعبان په دې میاشت کې، وبلغنا او ارسو منگا یا اللہ الى رمضان، رمضان المبارک تے یا اللہ منگا ارسو. آقای نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چرت د عمر درازی دعا نکی، چرت د عمر د اوږدوالي دعا نکی، چرت د زندگی د زیاتوالي دعا نکی. کو د زندگی د زیاتوالي دعا آقای نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کړی دا، نو صرف او صرف د رمضان المبارک د پاره چې د رجب په میاشت پر اوختلا آقای نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با دعا کولا، اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ منگ لبرکت واچوا پر رجب کرا لبرکت واچوا، پر شعبان کرا برکت واچوا، وبلغنا الى رمضان او منگا ارسوا رمضان المبارک میاشتم ارسوا. محدثین دغلتا نکته بیانی وی رسول اللہ مبارک دا عمر درازی دا پارا صرف او صرف دا رمضان المبارک دعا کرے چی یا اللہ زما پا جن کی دا رمضان المبارک راولا. ولی ما دعا نکی آقای نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د رمضان المبارک د پاره ځکه چې رمضان المبارک داسې میاشت ده چې په هغې کې یو فرض په اویا باندې یو نفل پکې په فرضو باندې بدلیږي. کله به چې وایي د رمضان المبارک میاشت راغله نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ با اوازونه کول چې مرحبا دی وي، خوش آمدید دی وي د هغې میاشتې دپاره کما میاشت منگا پاکی، دا منگا دا پاکی میاشتا. امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ با دا آوازونا کول خوش آمدید دیوی، ہرکلی دیوی، مرحبا دیوی دا اغی میاشت دا پارا کما میاشت منگا پاکی. دا مسلمان دا پاکی دو میاشتا، دا گناہ دا ختمی دو میاشتا. نو حضراتو اغه میاش الله رب ذوالجلال په مونږ باندې راوسته او نن د هغې 2مه ورځ ده او د جمعې مبارک ورځ ده. حضراتو کله چې دا رمضان المبارک راشي آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمای، نو دا عرش معلا دلان دی یو هوا راوالوزی په اول شپه باندې. کله چې رمضان المبارک شروع شي او میاشت ښکاره شي نو په اول شپه باندې د رمضان المبارک د عرش معلا دلان دی یو هوا راوالوزی. هغه هوا راځي جنت ته، په جنت کې چې څومره اونې دي په دغه ټولو باندې دغه هوا تیریږي. دغه ته حدیث مبارک کی مثیره ویلې شوی دی، دغه نوم مثیره ویلې شوی دی. نو دا چې په کومې اونې باندې تیریږي، په کوم محل باندې تیریږي، د دغه اونې دغه پاڼې د جنت هغه یو بل سره جنګیږي او هغه جنګېدو نه یو ناشنا خوندور اواز راوځي چې هغې ته وایي هیڅ د موسیقۍ اواز نه رسي،
هیڅ دا راگ او د نغمو اوازونه نه رسیږي داسې ناشنا اواز خوندور اواز د هغې نه را روان وي او وی په دغه شپه باندې حورې هغه حورې چې الله رب ذوالجلال ورله د ملغلرو بالخانې تیارې کړي دي حور مقصورات فی الخیام په خیمو کې بندې حورې هغوی سر را اوچت کی او اوازونه کوي چې څوک شته داسې چې موږ سره نکاح وکړي څوک شته داسې چې موږ سره واده وکړي دغه اوازونه کېږي د رمضان المبارک په اوله شپه باندې هغه حورې چې الله رب ذوالجلال د جنتیانو دپاره تیاری کړي دي نو دغه اوازونه کوي او دا وایي چې موږ سره نکاح والا څوک شته موږ سره واده کوونکي څوک شته وای بیا رضوان چې د جنت دا روغه ده د هغه نه پوښتنه کوي چې دا د څه شپه ده چې دا نن دومره خوشحالي ده دا دومره مزیدار اوازونه دي دا د څه شپه ده وای رضوان وایي چې دا د رمضان المبارک اوله شپه ده جنت ښایسته شي د جنتیانو دپاره په ټول کال کې د جنتیانو دپاره دا جنت ښایسته کیږي مزین کیږي خو په دغه شپه باندې د رمضان المبارک په اوله شپه باندې دا جنت نورم ښایسته شي او نورم مزین شي نورم ښکلی شي حضراتو الله رب ذوالجلال وی حکم وکي جبریل علیه السلام ته چې سرکش شیطانان هغه قید کړه د جنت دروازې پرانستل شي په رمضان المبارک کې د جهنم دروازې بند کړي شي د امت محمدیه دپاره نو حضراتو هغه میاش الله رب ذوالجلال په موږ باندې راوستل چې په کومه میاش کې الله رب ذوالجلال خپل بندگان ځان ته نږدې کوي د الله د نزدېکت میاشته ده الله ته د نږدې کېدو میاشته حضراتو الله رب ذوالجلال بیان فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے د ایمان خاوندانو د محبت او د مینې ډک خطاب کوي الله رب ذوالجلال خپل بندگانو ته د ایمان خاوندانو ته یا ایها الذین آمنو اے د ایمان خاوندانو کافرانو ته نه وای مشرکانو ته نه وای منافقانو ته نه وای اعلان خپل بندگانو ته وای مؤمنانو ته د ایمان خاوندانو ته الله رب ذوالجلال اعلان کوي یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام پرس کړی شوي دي په تاسو باندې روزې کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څرنګه چې دا روزې پرس کړی شوي وي ستاسو نه په مخکې خلکو باندې معلومه دا شوله چې روزه یوازې په امت محمدیه باندې نه ده دا د امت محمدیه خصوصیت نه دی چې دی به روزې نیسي د امت محمدیه خصوصیت دا دی چې دا روزه دی کله اونیسي نو د باندې پکې نور خاص انعامات کیږي چې په نور امت باندې نور امتونو باندې بنو